الرحمن الرحیم السلام علیکم. تاسو ګورئ پی ټی وی نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم د پېښور سنټر نه نیغ په نیغه زه یم فوزیه بخاري. یقینا که د منو کتونکو تاسو به ټیک ټاک کې ښې خیریت سره به خوشحال به د همیز د ټولو ملګرو ستاسو لپاره دعای او ستاسو لپاره د مختلف پروفیشنز نه موږ دلته کې خلک چې کوم دي هغه راغواړو. په هغې کې زموږ زیاتره کوشش دا هم وي چې ستاسو مخامخ هیلث سره ریلیټډ صحت سره ریلیټډ داسې ډاکټران داسې خلک ستاسو مخامخ راولو چې په کورونو کې خلکو ته څه قسمه هم مسلې وي هغه دلته په ناسته باندې تاسو ته دغې متعلق ډېر اویرنس چې کوم دی هغه ملو شي. نن هم موږ سره یو داسې ډاکټر صاحب موجود دی چې دغې خبرې مخکې مې یو ځل موږ راغوښتې وو ډېر معلوماتي خبرې هغې سره شوې وې. نن هم تاسو پروګرام ته ناست اوسئ ځکه چې ډېرې معلوماتي خبرې چې کوم دي ډاکټر صاحب نه نن موږ اورو. موږ سره ډاکټر نوید صاحب موجود دی په سټوډیو کې نورو سرجن دي دې سره خبرې تېرې کوو. ډاکټر صاحب ډېره مننه ستاسو چې تاسو راغلی او تاسو وخت راکړو. د ټول نه مخکې خو ډاکټر صاحب که خبره موږ وکړو نیرو سرجري سره تړلې چې کوم دلته کې د خلکو مسلې دي په هغې کې یو پرابلم چې کوم دی زیاتره خلکو ته نن سبا چې کوم دی مخکې لږ کم کم اوس لږ زیاتره موږ ته په نظر باندې راځي هغه د برین ټیومر متعلق چې کوم اویرنس خلکو ته هغه نشته دی. نو یو خو ټول نه مخکې راته دا ووایه چې که د برین ټیومر خبره کله موږ کوو الله دې نه کړي دا چاته وي نو د دې سمپټمز چې کوم دي علامات هغه څه دي او بیا لیټسټ په دې کې تاسو سرجري وغیره راغلې ده. السلام علیکم. زما ټول ناول خو ستاسو مهرباني چې تاسو زه دلته وغوښتلم او ولس دپاره د داسې پروګرامونو او د داسې اویرنس ډېر زیات ضرورت دی خاص طور زموږ په سیمه کې چې هغه خلک دونه تعلیم په لحاظ باندې لږ شاته دي او اویرنس په لحاظ باندې هم هغسې معلومات نشته. برین ټیومرز د نیوروسرجري په حوالې سره یو میجر بیماری داسې ده چې هغې د علاج او د هغې کوم طریقه کار د سرجري کولو ریلیټډ وي نیوروسرجري سره. کله هم چې چاته په برین کې په دماغ کې څه قسم خاص علامات راشي نو هغې سره زمونږ شک راځي چې دې ته کیدی شي چې ټیومر وي. د برین ټیومر یو خو ټول نه اولني خبره څه خلکو ته دا هغه وي چې دا ماته دا ټیومر ولې شوی دی اولني خبره نو د دې څه خاص وجوهات نشته دی. ډېر کم داسې د دماغ رسولیانې دي یا چې هغه خانداني وي یا موروثي وي. زیاتر سپوریډک دي چې هغه رینډملی چاته هم کیدلی شي. د هغې میجر علامات کې سر کې مسلسل درد راتلل یو ځل یا دو ځله درد راتلل دا څه خاص پریشانی خبره نه وي خو چې مسلسل درد وي او هغه ختمیږي نه بار بار راځي کنټینیوسلی خاص طور سحر را پاسېدو په ټیم کې. دویم خبر دا چې په لاس کې یا په خپو کې چرته هم څه قسم کمزوري راتلل څنګه چې د فالج اټیک وي. او دریم کم چې میجر وجه چې کم د وجې عموما ولس راځي هسپتال ته یا ډاکټر خواله هغه د جټکې یا څنګه چې د مرګي جټکه وي داسې جټکه راتلو د وجې عموما زړه خرابېدل الټیانې راتلل دا میجر علامات دي چې کله هم چاته څه بار بار وي دا نو دا نګلیکټ کول نه وي پکار او جلد از جلد خپل معالج سره رابطه پکار وي. صحیح. ها ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې دا چې کله موږ د برین ټیومر خبره کوو یا په د مزغو رسولو خبره کوو په دې کې د ایج څه خاص دغه دی چې دومره ایج نه والی دومره ایج کې دا خلکو ته کیدی شي او بل دی کې د زنانه او د نارینه هم څه فرق شته چې زنانو ریشو زیاته را یا نارینه بالکل داسې شته دی. دا په دماغ کې دننه بلها شی ډېر قسمونه دي د رسولو. څه رسولۍ داسې دي چې هغه د هغوی زیات پریډایلکشن یا زیات تر چې دی ماشومانو کې کیږي. څه قسم رسولیانې داسې دي چې هغه د دماغ څه داسې ځایونو کې چې هغه په ماشومانو کې ډېر وي خاص طور لکه د دماغ شاتنۍ چې ده دغسې څه رسولیانې په ایډلټس کې یا په مشرانو کې زیات وي. څه شیزونه دي چې زنانو کې زیات وي نو دا مختلف لکه په سوونو قسمونه دي او مختلف ټیومرز د هغو ایج لیمټ او د هغې نارینه یا د زنانو په هغې کې هم فرق شته دی بالکل. خو عموما زیاتر د ټیومرز چې کم رجحان دی کتلی شوی هغه د 20 نه واخله تر د 50 کال په مینځ کې دا ایج لیمټ ټولو نه زیات وي. صحیح. ایکسټریم کې لږ کم وي. صحیح. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې اکثر زموږ خلک چې کم دي دلته کې دوه څیزونه چې کم دي هغه په خلکو کې ډېر زیات دي دلته کې چې د هغې متعلق خلکو ته هغسې اویرنس نشته دی. یو بلډ پریشر
چې کوم دی های بی پی چې کوم دی خلکو ته زیاتره خو ډېرو خلکو ته معلومات نه وي چې زما د بی پی چې د نو د های کېږي یا لو کېږي یا فرض که زما د دپاره خوراک چې کوم دی هغه څه کول پکار دي په خاص توګه باندې په کلو کې بیا د دې متعلق خلکو ته اویرنس نه وي بل چې کوم دی نو هغه د شوګر یو خبره ده چې خلکو ته هغه سي اویرنس نه وي تاسو څه ګڼئ چې کله یو بنده ته فرض کا برین ټیومر دی ورته نو د بی پی هم د سره تعلق شته چې بی پی په دې کې های کېږي یا یو کس ته اساسي وخت بی پی های نو دا هم یو سیمټم کې دي شي بالکل دا ډیر زیات یو امپورټنٹ کوېسچن دی او چې ډیر زیات خلک د دې نه واقف نه وي یو خټول نه د بلډ پریشر د دماغ د رسولیانو سره او د دماغ پریشر سره ډیر تعلق دی دماغ کې دنه چې د وینې یو خاص مقدار ضروری دی او هغه د پارسه هغه د مینټین ساتلو د پاره چې د بلډ پریشر یو خاص بلډ پریشر هم ضروری دی ځکه چې زړه نه او بلډ وینه چې د سر ترسي چې کله دماغ کې دنه یو ټیومر غټېدل شروع شي نو هغه دماغ کې پریشر سیوا کوي صحیح او هغه پریشر د وینې کم چې رګونه دی په هغې باندې مرازي هغې د وجې وینې رګونه پریشر د وجې هغه وینه ټول دماغ ته نشي رسولی او د دې د وجې په دماغ کې دننه وینې کمې راتلو خطره وي دماغ چې دی دا خبره وپیژني او اکثر بلډ پریشر چوت ساتي چې د دماغ هر حصې ته بهر حال کا پریشر هر څومره وي چې وینه برقرار وي نو هغې سره عموما څه خلک چې د هغو دماغ کې پریشر زیات وي هغو ته بلډ پریشر زیات کېدلی شي خو به هر حال د لازمي نه ده چې هر چا سره داسې هم یو علامت کېدلی شي او لازمي نه ده چې هر چاته چې بلډ پریشر وي هغې ته رسولۍ وي خو رسولۍ سره بلډ پریشر علامات ضرور ورسره خامخا وي څه نه څه بدلیږي ښه جي ښه دا راته ووایه ډاکټر صاحب وختي د خانداني یا موروثي یا په وراثت کې په جینز کې هم لکه خبره کېدله چې داسې هم وي چې په خاندان کې فرض کړه د چا په برین ټیومر وي او هغه بیا ماشومانو ته مخکې راځي منتقل کېږي موروثي څه وي داسې چې څونه پرسنټ دی څه قسم داسې رسولیانې دي یا بیماریانې دي چې هغې کې موروثیت چې دی هغه تعلق ساتي هغه عموما یو وایډ ویرایټي وي مطلب دا دی چې هغه صرف او صرف د دماغ رسولو ته محدود نه وي هغه داسې بیماریانې وي چې هغه مختلف آرګنز افیکټ کوي او هغې کې دماغ هم یو حصه وي نو هغه سي بیماریان نشته دی خو د هغې چې کم مقدار دی یا کم نمبر دی هغه ډیر زیات کم دی لیس دین 1 to 2% داسې ټیومرز دي چې هغې کې موروثیت چې دی یو واضحه فیکټر وي ادروایز زیاتتر ټیومرز چې دی سپوریډیک وي چاته هم کېدلی شي ایون په خاندان کې یو کس ته کېدلی شي باقي بالکل ټیک ټاک وي او چې کله هم داسې وشي نو د هغې علاج چې دی فوري تر فوري پکار وي څومره زر چې تاسو د دماغ هغه ټیومر چې دی د هغې علاج شروع کوي نو د هغې ښه کېدو چانسز هغومره ډېر وي څومره چې هغه خورېږي هغومره نقصان ډېر کوي هغه علاج کول مشکلات کې راشي صحیح د دې چې کوم علاج دی په هغې باندې هم خبره اتره کوو خو سنیو سرجري کې تاسو سره نویګیشن څه څیز دی چې څه شی راغلی دی څه لیټسټ د دې لپاره څه سرجري د دماغ رسولۍ چې کم میجر طریقې کار دی د علاج زیاتتر هغه د سرجري په ترو یا جراحي په ترو باندې دی او په هغې کې مونږ شاتني تقریبا زه به وایم چې شاتني 50 نه 100 کاله کې مونږ ډیر زیات ترقی کړې ده او رو تر رو مونږ کوشش دا دی چې څومره دماغ سرجري چې دی سیف کړلی شي او څومره یره چې د دې په باره کې رسک خوره ده هغه کم سي کم او کنه چې مازغې ولا پوره کلو سره ولا کلو دماغ زیات کلاو شو کمپلیکیشنز هم شي بیا هغه سره او د هغې نقصانات هم هغه سي زیات دي ځکه چې دماغ ډېر یو حساس اوس دی د انسان او هغې کې معمولی نقصان هم چې دی هغه د انسان ژوند تبدیل کړي بالکل که فرض که چاته سرجري دوران کې فالج وشي یا خبرو اترو کولو صلاحیت لاړ شي نو دا ډېر یو میجر نقصان وي صحیح نو په دې کې شاتني 110 کاله کې په یورپ کې امریکا کې یو ټیکنالوژي شروع شو چې هغې سره د سرجري سیفټي ډیره زیاته شوه او جراحي خو شاتني 50 60 70 کاله نه 80 کاله نه دا روانه ده خو هغه سیف کولو دپاره یو ټیکنالوژي هغو شروع کړه
چې هغې ته نیورو نیویګیشن وایي. ښه جي. د هغې که عام ولس ته زه یو ساده مثال ورکړم نو څنګه چې ستاسو موبایلز کې یا په ګاډو کې نیویګیشن سیسټم وي چې هغه تاسو ته هر وخت دا تعین دا کیدی شي چې ته کم ځای کې ولاړ یې، ستا لاره کم ځای کې ده. او دا لیټسټ یو ټیکنالوژي ده. هغه خو تاسو ته په دې څنګه نیویګیشن نن 10 کاله مخکې 20 کاله مخکې چا نه پیژند. خو اوس هغه ډېر زموږ د یو ژوند یو ډېر خاص حصه ده. ته چې چېرته هم یو کور نه بل کور ته ځې اډرس نه وي معلوم نو هغه نیویګیشن مونږ چالو کړو. دغسې په دماغ کې مختلف اعضا چې دي هغه دومره وړوکي دي، دومره کریټیکل دي چې هغه سرجري دوران کې د هغې تعین کول یا د هغې ځای ناپ کول یا چې دی ایون دا معلومول چې کم یو دماغ حصه زیاته کار کوي لګیا ده کمه کوي، کم زیات امپیکټ شوی دی. نو هغه سرجري دوران کې د هغې تعین کول ډېر ګران وي. صحیح. نو نیویګیشن یو داسې ټیکنالوژي ده چې هغه د سرجري نه مخکې ستاسو د دماغ ایم آر آی په ذریعه یو سکین جوړ کړي او هغه اپریشن دوران کې تاسو ته یو هیلپ درکوي، یو پروب په ذریعه باندې چې هغې کې یو خو ستاسو د کم ځای کې چې د دماغ رسولۍ پرته ده صرف هغه ځای کولاو شي. صحیح ده. کم ځای چې بالکل ټیک ټاک دی هغه بالکل ونه چاړلی شي، نه کولا وهلو ضرورت وي او نه د چیړلو ضرورت وي، او کم ځای کې چې صرف ټیومر پروت دی هغه ځای کولاو شي. او دویمه خبره ده چې کله هم تاسو ټیومر یا رسولۍ لرې کوئ، ټوله دنیا کې دا یو نون فیکټ دی چې که فرض که 95% نه زیات تاسو ټیومر یو د انسان لرې کوي نو د هغې ښه کېدو یا د هغې د ښه والي چانسز ډبل نه زیات شي، آلموسټ ډبل ته ورسي. که ټیومر تاسو لرې کوي، نیم لرې کوي، نیم پاتې کوي، نو د هغې هغومره فایده نه وي څومره چې تاسو که فرض که 95% نه زیات کم ته چې طب په ژبه کې ګراس ټوټل ریسیکشن وي، هغه صرف هغه وخت کې کېدلی شي چې تا ته څه نه څه یو اندازه کېږي چې ما څومره ټیومر لرې کړو او په برین په کم حصه کې نور ټیومر پاتې دی. نو دا د ټیکنالوژي سره لږ اسانه نو هغې سره هغه داسې نه ده چې د هغې نه بغیر نشي کېدلی، خو انتهایی هغې کې سیفټي فیکټر بې انتها زیات شي او د ټیومر میکسیمم لرې کېدو چې کم پرسنټیج دی هغه ډېر چانسز ډېر زیات شي. نو دا ټیکنالوژي ډاکټر صاحب شته دی دلته زموږ خیبر پښتونخوا کې موجوده دا مخکې په یورپ کې ما تاسو ته ویل چې امریکا کې خو ډېرې مودې نه ده، شاتني 20-30 کاله نه ده، ډېر مخکې دي موږ نه. خو بهرحال پاکستان کې هم چې نیورو سرجن دي کم ښه انسټیټیوټس دي هغه ډېر زیات ښه کار کوي لګیا دي او هغو کوشش وکړو چې دا ټیکنالوژي پاکستان ته راشي او شاتني تقریبا 10 نه 15 کال نه څه ښه سینټرز کې شته دی. خاص طور زه به نوم اخیستل غواړم، یو پرایویټ اداره ده خو بهرحال هغه خان ټول ناولنی هسپتال و چې هغې دا ټیکنالوژي پاکستان ته راوړه او لکیلی زه چې کله دا ټیکنالوژي وه هلته زما هلته ټریننګ نو زما یې زده کړه یا زما هغه اول ځل هلته راغله. هغې نه بعد دا په پاکستان کې مختلف 3-4 داسې هسپتالونه دي چې هغې کې خوره شوه. البته په کې پی کې په خیبر پښتونخوا کې اوسه پورې داسې ټیکنالوژي نه وه او نه هغه مشین اویلیبل دی دلته چېرته. خو بهرحال یو څو هفتې مخکې زمونږ یو نجي ادارې چې د هغه کوشش سره مونږ دا مشین اول ځل راوستو پاکستان خیبر پښتونخوا ته او مونږ اولني یو څو اپریشنې د دې په ذریعه وکړل. د دې ټول نه غټه فایده ما تاسو ته ویل چې د برین دماغ ډیپ حصو ته لاندې هغه حصو ته چې چېرته رسایي مخکې نه وه هغه ډېر اسانه شي، بل مریض چې دی ودن 1 نه 2 ورځو کې هسپتال نه واپس هم تللی شي او ډسچارج کېدلی شي. صحیح. ها ډاکټر صاحب دا موږ د دې رسولو خبرو کو که نه د مزغو د رسولو خبرو کو، په دې کې داسې هم ټیومر شته دی چې فرض که هغه داسې یو کینسر ټایپ یو سټیج ته رسېدلی وي چې هغه تاسو یو ځل ریموو کړئ او هغه په دوباره دغې جوړېدو چانسز وي. بالکل دغسې د مختلف ما تاسو ته ویل چې د ټیومر ټایپس خو دي، البته ګریډینګ کې هم فرق شته دی. هغې ته مونږ ګریډ سیسټم یو ایښودی دی او هغه بالکل مونږ ته داسې نشو ویلی چې یو کینسر دی او یو نان کینسر دی. هغه یو سمپل ډیفینیشن د هغې ضرور دی خو مونږ یو کم از کم 4 ګریډز یې ایښودي دي. هغې کې اولنی ګریډ چې وي هغې ته عموماً
عام زبان کې خلک وایي نارینه قسم او ټیومر ټیک دی ده نر ټیومر دی نه ټیومر دی هغې چې یو ځل لري کې بیا نه جوړیږي بالکل بالکل د هغې هغه معصوم غونته کې یو ټیومر تاسو ورته ویلی شئ چې هغه یو ځل لرې کړلی شي نو دوباره نه جوړیږي نه ریډیشن نه د کیموتھراپي ضرورت وي ګریډ 2 داسې وي چې هغه لږ شانته کې هغې جارحانه انداز لږ هغه طرف ته ور شروع شي دوباره جوړېدو چانسز پکې زیات وي البته که پوره لرې کړلی شي نو دوباره جوړېدلو چانسز کم شي دریم قسم او څلورم قسم چې دی هغه ټول نه خطرناک وي دریم قسم ټیومر چې دی هغې کې هم که فرض که ته کمپلیټلی لرې هم کې هغې نه بعد کیموتھراپي ریډیوتھراپي ضرورت وي ځکه چې که ته یې ونه کې دوباره جوړېدو چانسز زیات وي او څلورم قسم ته عام زبان کې چې مونږ طب په زبان کې ورته جی بی ایم وایو هغه د دماغ هغه ټیومر وي چې کینسر نما وي هغه که تاسو هر څومره لرې کوي هغې کې چانسز آف سروایول چې دی هغه هم کم وي داسې نه ده چې نه وي خو دورانیه د ژوند چې دی چاته هم چې وشي نو هغه څه نه څه فیکټر هغې کې کمی راولي او چې کله هم سرجري وشي که فرض که کمپلیټلی لرې کړلی شي 95% نه زیات نو د سروایول او د کوالټي ریټ کې څه نه څه فرق ضرور راځي نو هغې دپاره دغسې کم چې های ګریډ ټیومرز دي یا کم چې کینسرس ټایپ دي په دې کې د ریسیکشن چې څومره مقدار دی هغه بې انتها ضروري دی او نیویګیشن په دې شیزونو کې ټولو نه زیاته فایده ورکوي چې تاسو کوشش زمونږ دا وي چې 95% نه زیات ټیومر لرې کړلی شي او که څه باقي مانده وي هغې ته ریډیشن وکړلی شي کیموتھراپي او عموما خلک که فرض که اولني 3 قسمه چې دي هغې کې که دا ټول لرې کړلی شي کیموتھراپي ریډیوتھراپي خپل وخت باندې وکړلی شي نو د ژوندون چانسز چې دی هغه ډیر های وي په 15 کاله 10 کاله 15 کاله چې کم ژوند دی د هغې چانسز ډیر های شي صحیح ها ډاکټر صاحب وختي موږ د دې د سیمټمز یا د علامات خبره کوله که نه چې علامات چې دي د دې اوس یو انسان دی ټیک ټاک دی خپل کار روزګار خپل هر یو کیسې روانه ده اچانک خدای دې نه کي هغه ته څه داسې سویر سیمټمز کیدای شي چې هغه ته دا پته ولګي او هغه لاړ شي خپل ټیسټ وکړي چې یاره ماته چېرته برین ټیومر خو نه دی که نه هغه سیمټم لکه تاسو وایي چې های بي پي چې کوم دی هغه ضروري نه ده چې دې سره دي هغه بېشمار نورو څیزونو سره کیدای شي ډېرو خلکو ته شوګر وي په هغې کې هغه کولیسټرول د هغې زیات وي هغې سره هم خلکو ته های بي پي چې کوم دی کېږي ډېرو خلکو ته خوراکونو سره داسې سپیسیفیک کم سیمټمز کیدای شي چې د هغې نه دا اندازه یو انسان ته ولګي چې اوس ماله تګ پکار دی او خپل ټیسټونه کول پکار دي چېرته ماته دا پرابلم نه وي هغې کې ما تاسو ته ویل چې کافي داسې علامات دي چې هغه ضروري دي خو که فرض که زه په ګوتو باندې شمارلی شم 4 نه 15 علامات نو چې کوم ټولو نه زیات ضروري دي هغه د لاس یا خپه کې څه قسم کمزوري راتلل کمزوري مینس چې لکه کمزوري څنګه چې فالج وي چې تاسو وایي چې زه لاس باندې چې کم ګریپ دی زما دا کمزوری شوی دی یا زما په ګرځېدو کې فرق دی یا زما د یوه خپه د دې بلې نه زیاته کمزوري ده نو هغې علامات چې دی دا نه یې نګلکټ کول پکار دویمه خبر دا که فرض که بېهوشي راځي یا چې دی جټکه چې ورته عام زبان کې مرګي جټکه وایي دا راتلل چې دی دا ضروري یو سیمټم وي او ډېر میجر سیمټم وي عموما دا څه نه څه لاندې دماغ کې دننه څه نه څه د نقصان وجه وي دریم خبره سر درد راتله چې هغه کافي عرصې نه وي او هغه ښه کېږي نه خاص طور باندې مطلب چې یو ورځ دوه ورځ څه خبره نه ده خو په میاشتو باندې په هفتو باندې سر درد وي چې هغه ښه کېږي ډېر خلکو سره ورته الټۍ بیا راځي که نه بالکل دونه څه ویري چې بیا هغې ورسره هغه سر درد سره الټیانې راتله او خاص طور باندې ارلی مارننګ کې زیات راتله سحر کې بغیر د خوراک نه چکر راتلل هم ورسره ډېر خلک چکر راتلل عموما دونه میجر یو سیمټم نه وي یا په ټیومر حوالې سره لیکن راتللو کې بالکل راتللی شي دغسې کبھی کبھار چې دی د خبرو کولو صلاحیت چې دی دې کې کمزوري راشي یا چې د نظر کې ډېر میجر کمزوري راتله دا نو کم ډاکټر لتک پکار دی کم داسې ټیسټونه دي چې هغه عام خلک ګوري هغې به وي چې موږ چېرته لاړ شو کله هم چې جټکه وي کله هم چې لاس خپه کې فالج وي یا کمزوري وي یا چې د الټیانې راځي چې هغه نه ښه کېږي یا د بغیر خوراکه را روان وي په داسې کیس کې یو نیورولوجسټ یا نیوروسرجن ته خاص طور خول ډیر زیات ضروری ده په دې دوانو ډاکټرانو کې
دوانه چې دی اولنی چې کوم د طریقې علاج دی دوانو هغه په دې باندې پوهیږي او بهر حال الټیمیټلی د دماغ رسولۍ چې دی د هغې علاج نیوروسرجن سره وي خو که فرض که نیوروسرجن ستاسو په علاقه کې اویلیبل نه وي او یو ښه نیورولوجسټ وي نو هغه هم هغومره فایدهناک کیدای شي. صحیح، خو اګنور کول چې کوم دي دا څیزونه نه دي پکار چې موږ دا څیزونه اګنور کړو. ښه ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې ځینې خلکو ته که میل یو که فیمیل هغې ته چکر راځي، لکه اچانک هغې ته چکر سټارټ شو په یو خاص پوزیشن باندې، لکه مثلا سملاستو راشي پې بیا سټاپ شي، کېناستو یا په یو طرف یا په د دې هم څه تعلق شته نرو سره یا د دې نور وجوهات هم کیدی شي؟ بالکل زیاتر د چکر راتلو یا عام زبان کې چې ورته انګلیش کې ډیزینس ورته ویلی شي جی هغه عموما د ټیومر سره تعلق کم وي. البته دماغ په څه حصو کې خاص طور د شاتني حصې چې کوم یو خاص ټیومر دی هغې سره راتلو چانسز وي. بیسیکلی دا زمونږ د توازن ساتلو چې کوم سیسټم دی دا د غوږ سره او د غوږ نه چې کوم رګ دماغ ته تللی دی د اورېدو سماعت چې کوم لري هغه رګ که فرض که د هغې رګ ټیومر وي نو هغې کې چکر راتلو چانسز وي. البته دا داسې قسم ټیومر ډیر زیات کامن نه دي، مطلب ریلیټیولی نو ټیومرز د دې نه زیات کامن دي، خو بهرحال کیدلی شي چانسز عموما صرف او صرف د ډیزینس کېدلو د ټیومر سره کم وي. کوم خبره چې تاسو وکړل چې هغه یو ډیر کامن هغه دی چې یو خاص پوزیشن کې چاته او دا لکه مطلب یو کس ته وي ډېرې مودې پورې ټیک وي بیا یو څو ورځې ورته سټارټ شي بیا سټاپ شي بیا راشي بیا بالکل عموما دې ته پوزیشنل هغه چې دی ورټایګو چې دی هغه ورته ویلی شي او پوزیشنل وټیګو عموما ډیر زیات د پریشانی خبره نه وي، هغه د دوایانو سره او څه احتیاط سره عموما ښه کیږي. کبھی کبھار داسې وي چې دوایانو سره هغه یو خاص عرصې پورې نه راځي او بیا چې کله هغې کې څه ګډوډ دوباره شروع شي نو علامات دوباره واپس راشي. البته په دواړه کیسز کې یو نیورولوجسټ یا چې دی د اعصابو چې کوم ډاکټر صاحب وي یا چې د غوږ والا کوم ډاکټر صاحب وي ای ان ټي هغه په دې کې ټول نه زیات د علاج فیصله کوي. دا ضروري نه ده چې دا د ټیومر وي، دا هرګز دا چانسز کم. ډاکټر صاحب په عام توګه باندې زموږ کامن خبرې هم موږ لږ شانتي وکړو د رسولون او د دې نه لږ شانتي دې خبره شو. تاسو ته پته ده چې اکثر زنانو ته یا نارینه‌و ته هم د ملا تکلیف چې کوم دی خلکو ته ځینې خلکو ته شروع شي لاندې خپې ته ځي، ډېر خلک شټیکا دي ته وایي او شټیکا که دا نه وموي نو ډېر خلکو ته په ملا کې دغسې تکلیف وي چې هغه دغې ریزن مختلف خلک مختلف ښیي. د دې هم نرف سره څه تعلق دی یا د دې څه نور څه وجه کیدی شي؟ ځکه چې د هر یو کس بیا خپله فارموله هم وي که نه چې دا شی وخوره او دغه شی وخوره په داسې بیډ سمله او دا چلو که نو دا هم لږ شانتې موږ ته ډیفاین کړي چې د دې نرف سره څه تعلق وي د ملا د درد د تکلیف او د خپې د تکلیف یا دا دغسې مسل وي یا یو ډېر کامن هغه د تکلیف دی په هغې کې نارینهو کې او زنانو کې خاص طور د ملا د درد راتلل او څه خلک داسې وي چې هغه ملا درد ورسره خپې ته هم رارسي او عام زبان کې ورته څوک ورته ارک النساء وایي یا د شیاټیکا درد. دا عموما د ملا نه چې کوم رګونه خپو پورې رارسېدلي وي هغې باندې چې کوم دباو دی د هغې د وجې وي. هغه عموما چې دی د هغې وجه د ډسک وجه وي د دوو مهرو په منځ کې چې خدای پاک یو پیډ جوړ کړی دی چې هغه وزن برداشت کوي. کبھی کبھار هغه پیډ د خپل ځای نه وخوځي وزن چوتولو لا یا خاص پوزیشن کې هغه نو هغه رګ د بره ناس وي او دباو اچوي. هغه دباو د وجې هغه ټول رګ کې چې دی تکلیف وي. دغسې که فرض که عمر سره کبھی کبھار داسې وي چې عمر سره ډیجنریټیو چینجز چې دی هغه راځي او د رګ لاره کم لاره کې چې دا رګ تیر شوی وي هغه تنګ شي او هغه تنګي د وجې هغه رګ باندې دباو وي. نو په دواړو کیسز کې هغسې تکلیف راتلی شي. په سلو کې 80% خلک کله هم چې داسې تکلیف راشي احتیاط سره وقتی طور دوايي سره او څه لږ ډېر د میډیسن استعمال سره دا بهتره کیدی شي. عموما 60 نه 70% خلکو ته د سرجري ضرورت نه راځي.
ټیک ده. البته څه خلک داسې وي چې هغو ته ډېر د خطرې علامات شروع شي ښه جي لکه مثلا څه لکه دې کې زه راځم څلور میجر داسې خبرې وي چې هغې ته ریډ فلیګ ساینز وایي ښه جي او هغه انتهایی شدت والا چې کوم علامات دي هغې کې یو منټ هم په کور کې هغه ساتل یا هغه چا سره مشوره نه کول هغه نقصان کېدلی شي هغې سره نو هغې کې خپې کې کمزوري راتلل ښه جي څنګه فالج چې وي فالج کې خو خیر ټوله خپه کمزوري وي عموما داسې کنډیشن کې د خپې پنجه یا د خپې لاندې حصه چې د زیاتر کمزوره کېدو چانسز ښه جي دویم که خپې کې سون پن راځي میږي کېدل سون کېږي په لاسم کېدی شي یا صرف لاسم کېدلی شي که د سټ کې د ډسک معامله راشي نو لاس اوده کېږي ټیک ده که ملا کې د ډسک معامله راشي نو خپه اوده کېږي صحیح دغسې د تشو میچازو یا د ډکو میچازو کنټرول کې فرق راتلی ښه جي که فرض کا څوک تشې میچازې کول غواړي خو نه کېږي یا چې دی خدای مکه د هغې کنټرول چې دی ضایع شي هغسې هغه کنټرول نه وي نو دا علامات چې دی انتهایی علامات وي او دې کې فوراً تر فوراً سرجري کولو ضرورت وي که دا نه وي صرف او صرف درد وي درد کې عموماً ډاکټر دا فیصله کولی شي علامات په حساب سره د سکین یا ایم آر آی په حساب سره چې دې له وخت ورکول دي یا نه ما تاسو ته ویل چې 70% خلک عموماً سرجري نه بغیر ښه شي او دوباره څه داسې تکلیف کبھی کبھار زیرازي خو میجر مسله حل شي ښه جي ډېر خلک چې کوم دي ډاکټر صاحب چې کله موږ د شټې خبرې کوو نو په دې کې د سرجري نه یېرېږي مو لکه ډېرو خلکو دا هم یو خیال چې سرجري سره داسې چې کوم دی نو دا موږ ته زیاتېدی هم شي او دا به بار بار کېږي دا څومره حده پورې دا خبره چې ده نو هغه صحیح ده ځکه چې دا هم یو مسکنسپشن خو دی د خلکو په ذهن او دا زه هرګز زه دې ته مسکنسپشن ځکه نه وایم چې دا خلکو لیدلي هم دي چې د سرجري سره او د هغې سره د خلکو ته نقصان هم رسېدلی صحیح او د هغې میجر وجه دا ده چې نن مخکې به خلکو کافي مودې پورې اوپن سرجریز طرف ته مایل زیات وو او اوپن سرجریز کې یو خبره یو چانسز داسې نه ده چې سرجري هغسې کېدلی نه شي خو هغې کې به د نقصان کېدو خطره زیاته وه د هغې مین وجه دا وه چې د اعصاب رګونه چې دي انتهایی نري وي او ډېر نازک وي هغې کې معمولی نقصان سرجري دوران کې هغه که فرض که ښکاره نه شي نو هغه زیات چانسز به اوس شاتني تقریبا 30-40 کاله نه مایکروسکوپک سرجریز روان دي هغې ټول نه غټه فایده دا ده چې یو خو انسیژن 2 سینټي میټر انسیژن باندې تاسو هغه ځای ته رسېدی شي هغې سره سره د اډوکې ټول د ملا اډوکې لرې کولو ضرورت نه وي صرف هغه ځای لرې کړلی شي چې کم ځای کې رګ تیر شوی دی او چېرته چې دباو دی او هغه مایکروسکوپ چې دی خوردبین چې ورته وایي هغه تصویر 50 ګونه یا 100 ګونه غټ کی او یو رګ چې هغه یو یخته عمره نری وي هغه چې دی کافی غټ مقدار کې په سکرین باندې یا په مایکروسکوپ کې نظر راځي او د هغې نه تیر چاپیره صفایي کولو خطره نه وي داسې اپریشن اوس شاتني یورپ کې امریکا کې اوپن سرجریز تقریبا ناپید دي ختم شوی دی اوس زیاتر چې د مایکروسکوپک سرجریز چې دی هغه کیږي نو هغه چې دی اوس په ټول پاکستان کې زه وایم چې زیاتر تقریبا 60-70% چې کوم ښه سنټري دي هغه صرف او صرف مایکروسکوپک کوي اوپن یا لوپس باندې هغه کولو سره چشمو سره کولو کې خطره معمولی زیاته وي او داسې نه ده چې کېدلی نه شي خو به هر حال د خطرې چانسز زیات وي چې نقصان راشي او جس خو لیپروسکوپي سره که ګایني مسلې دي که نور دي لیپروسکوپي دا ټول لکه رسولې دا ټول دا یو ډېره ښه خبره ده چې ساینس دومره ترقي کړې ده ډاکټر صاحب ډېره مننه تاسو راغلی تاسو وخت راکړو انشاءالله بیا به هم تاسو راغواړو بیا داسې څه بل نوی ټاپک باندې مثلا چې نن موږ نیویګیشن باندې عجیب خبرې وکړله دغسې به بېشماره نورې خبرې تېرې وي تاسو له الله ښه لري قدرمن اوسئ تاسو یو ټلیفون کال باندې راغلی قدرمنو کتونکو دې وخت کې یو ډېر ښکلی اواز دی هغه تاسو وړاندې کوو دی نه پس پښتو کې خبرونه بیا به هنګو کې خبرونه موږ له اجازه راکړئ انشاءالله په نورو پروګرامونو کې به بیا تاسو سره ملاقات کیږي چېرته چې اوسئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د الله په امان